نور لکه دا احترامات هر صوتي ملګرو د کریم بای سره ولاړ وي د سلیم خان د بخلي ضرور سره چې د تالاش د پرسانې هوا څلورمه ورځ ده پرون چونکې موږ په دې دعا هم وکړو د دې ځای نه رسخت هم شو سلیم خان نن بیا ټلیفونونه کول چې یاره زما په دې یو ځای کې بیا شک دی دغه چرمن صاحب راځي پوه شو نو رحمان جان صاحب ته مې وویل چې یاره راځه د اخرنی ارمان هم د ده پوره کوو نو دغه چې کوم نو دغه اکسیویټر هم اوس راوستو دا یو ځای دا یادوي چې دا دغه ته دا راتش کې راغله نو دغه یو ځای ولې هم راتشو خو تاسو دعاګانې وکړئ چې یاره خدای پاک رحم وکړي او دغه باډي چې کومه ده چې دا دوی ته پیدا شي ځکه چې دوی هم په تکلیف کې دي دغه سلیم خان څلورمه ورځ ده په دې اوبو کې ورک دی زموږ چې کوم د دیر مشران دي هغوی خپل پوره کوشش کړی دی خو د دوی په دې یو ځای باندې زه تاسو ته ښیم په دې یو ځای باندې د دوی شک دی نو دغه ګاډی مو له خپل راوستو بیا موږ وایو چې یاره د دوی دا زړه چې کوم دی چې دا وار وکړي بهرحال کریم بھائی ته خبرې هم نشي کولی او دعا به کوو خلکو ته دغه وایو د خویندو ورونو ته زموږ دغه درخواست دی چې تاسو دعاګانې وکړئ چې یاره خدای پاک رحم وکړي او دوی دا کوم ځای یادوي او په دې کې را پیدا شي الله تعالی دې رحم وکړي دغه ګاډی مو له راوستو چرمن صاحب ستا څه خیال دی د دوی د دې وینا مطابق چې یاره کریم زړه صبر نه کوي بھائی یاره هر 2 منټه پس ټلیفون کوي تکلیف ته ورته ځکه کوي که نه څه نه کوي الله دې زړه صبر کړي او دا خو زه به دا ووایم چې کریم ماشاءالله ماشاءالله اوس هم ډېر د حوصلې خاوند دی لکه چې زه همیشه وایم چې دا ځینې رشتې دي چې دا د برداشت نه وي مور او پلار شو خور او ورور شو او بچی شو لکه ټیک ته دا نور هم د سړي رشتې خو لکه مې دې کې خبره وکړه چې انسان دی ګوره خدای پاک څه نه کوي مونږ اول وایو چې خدای پاک زما مشر مه وژنې زما ورور مه وژنې خو داسې وخت ته مونږ کېناستو او بدې دا د الله فیصلې دي چې اوس مونږ وایو خیر دی که هغه وفات شوی دی دغه حقه لار ده خو الله دې کي چې په دقې به د دې خلکو د لټه کورېږي چې کله دوی د ډېډ باډي میلاو شي او بخپل لاس یې کفن دفن کړي نو څنګه چې مشران وایي چې غم په دروازه راشي جو صبر په چا نه راشي نو بیا به ورو ورو د دې خبرو سره عادتېږي خو دا د ورکې دا څیز ډېر زیات سړی پریشانه کوي ډېر زیات مشکل دی ناظم صاحب د دوی سره هم دا ملګري دا د شموزو دي ټول سره راغلي دا ستاسو د شموزو خلک دی که نه تاسو د شموزو نه راغلي که نه ټول بس دا خو یې بچنګې دی که نه دا یې زوی دی رودانه موږ وینو په سوونو خلک راځي د شموزو خلک چې کوم دی ډېر دا ټول ولاړ دي په دې غم درد سړی په بعضې مسلو کې ناظم صاحب موږ سره هم دا یو واده کړی چې تر څو پورې تاسو دلته ولاړ یې موږ به سره ولاړ یو توفیق راکړي کله کله رانه کمې کوزی وشي مایوسه شو ستړي شو انسان دی که نه سړی دغه شي د هغې معذرت خوایو نه مړه مونږ نه بس مونږ هېڅ هم نه دي کړي مونږ بس الله دې کي نور څه نه شي الله دې کي دوا ورکوو سړی را پیدا شي بس ملګرو دغه هغه د شمشي خان د خوړ د وجې نه چې کومه ناوړه پېښه مخې ته راغلې وه په هغې کې دغه پرون چونکې مشران ایسي صاحب هم راغلی و ټول راغلي و دعا مو وکړه چې یاره دلته به نه او تاسو ښکته پسې تګ غواړي خو په هر حال د کریم بھائی کوم چې د سلیم خان رو دی د هغه ډاټسن د ډرایور د ده زړه وار نه کول او بیا یې بار بار ما ته ټلیفونونه کول چې یاره ناظم صاحب ته ما له اکسیویټر راولېږه او تر دې پورې هم وایي چې زه دله پیسې درکوم ما یې کریمه چې مونږ دله نه درکوو ستا نه به پیسې څوک اخلي د پیسو سوچ نه کوو نه د پیسو کریم بھائی داسې ده که نه او د پیسو طلب خو هم نه دی کړی که نه ته پورته وګوره لږ پیسو تپوس هم خو دله نه دی کړی که نه او نه دنه غواړو او بس بعضې خلک ډېر داسې دي چې خدایي کار ته هم څوک نه پرېږدي کریم بھائی مونږ د الله د رضا دپاره ستاسې لیکئ څلورمه ورځ ده خو په دې کې هم څوک نه پرېږدي قسمه قسم خبرې قسمه قسم پوسټونه والله تعالی دې ورته خپل نیت ماته هم راورسوي او دې ټولې دنیا ته دې خدای خپل نیت ور ورسوي څه وی دوی وایي دغه مشران مو د دې له مقامي خلک هم وایي چې د دې دغې فایده نشته فایده د هغې دغې ده
ته دغه سره خبره وکړه زوره دا زمونږ رحیم بھائی ګاډي ته په خپله ناست دی رحیم بھائی په خپله ګاډي ته ناست دی او د دې ځګي کې هغه کار کوو د ټیکهدار له مخکې که نه نو دا کډه چې کومه ده دا رحیم دلته ویستي وه هغه ته د ټول خوړ پته ده که نه ملګرو د الله د رضا دپاره دا پروګرام نورو ملګرو سره شریک کړئ او د دعاګانو اپیل وکړئ د پاسه پې دقه ولیکئ چې دعا وکړي اپیل خویندې وروڼه دعا وکړئ مونږ دغه روډ دغه ګاډي ته برابرو او باران بیا راښکې شو چترۍ هم نیولې دي ملګرو چترۍ هم دغه دي نیولې دي تاسو وګورئ باران راښکې دی چې بیا راباندې دا خوړ لا ونه وځي او دغه زمونږ رور چې ورک دی د څلورمه ورځ شوه چې موضوع دا ټول غیرتمند خلک چې کوم دی د علاقې خلک یې د رشته دارو کوئی مجبوري ده خو د علاقې د خلکو سره هم ولاړ دي تلي نه دي د دې ځای نه نو موږ دغه درخواست کوو تاسو ترونو چې تاسو د الله د رضا دپاره دا پروګرام شریک کړئ د نورو سره او د پاسه پرې ولیکئ چې د دعاو کې اپیل ولیکئ چې د دعاګانو ضرورت دی دا کار چې زمونږ کم دی دا به اوس په دعا باندې کېږي ځکه چې دا نه په اکسیویټرو کېږي نه په ریسکیو وشوه نه په اکسیویټر وشوه نه په نظام الدین وشوه نه په سیول ډیفنس وشوه دا به د الله په قدرتونو ستاسو په دعاګانو به کېږي نو تاسو دعا وکئ په دې بارانه کې سره مونږ یو ځل بیا راووتو ځکه چې مونږ ته مرګره کې څه پروګرام هغې له تلي وو خو هغه پروګرام ته هم پرې نه ښودو هغه هر 2 منټه پس دغه کریم به یې ټلیفون کوي ځکه هغه ته تکلیف دی هغه ته ګناه نشته هغه دا درد زمونږ یینو او بس ټلیفون کوي یاره وایي ماله راشي بس دغه ولا بیا سره د ایکسیویټر رالو اپنی مدد آپ لیگیایو چې یاره 200 چې هغه ولا وکړو بس دعا کوئ تاسو خانه دې ګاډو له لار ورکئ چې دا کم رحیمه د کم ځای نه سټارټ علي یو منټ یاره رینګ پکې راغی دا بیا د هغه کار رینګ مه کوئ نو بس لګیایو رحیمه هغه دلته کم ځای چې خالي و هغه دغه کا نه دا په خپل لکه پوهه دی که نه دلته په دې ځای باندې کار کړی دی مونږ خو داسې هواګیر د لرې نه یو خو دا په خپله دې ګاډي ته هم په خپله ناست دی دا رحیم بھائی دی زمونږ ملک رحیم صاحب الله تعالی دې جوور دغه و دې ځای طرف ښه ملګرو چونکې د نیټ مسله ده دغې به معذرت کوو خو ستاسو د دعاګانو به مونږ ته ضرورت دی دلته یو غټ ته را دې خوا شي جي د ونه لویږي دا ځګی ډډ دی دې ځګي کې د دې ځګي نه دوی وایي چې دا د هغه ځګي پورې دا ټول چې کوم دی دا جوور ډډو دا ځګی چې کوم دی ډېر زیات جوور نو دا ډک شوی دی اوس دوی وایي چې یاره مونږ له دا ځګی چې کوم دی دا خالي کوي نو کریم بھائی په وینا باندې رالو او دغه وایي چې د ایسي صاحب نه مې اجازت اخیستی دی چې یاره دا ځګی تاسو را خالي کوئ نو به هر حال مونږ خو راغلي ولاړ یو او کوشش کوو خو تاسو به راته دعاګانې کوئ ستاسو د دعاګانو به مونږ ته ضرورت دی ځکه چې ستاسو د دعا نه بغیر به ونه شي ځکه چې دا محنت خو مخکې مونږ کړی دی 4مه ورځ د نن بیا او د موسم اندازه وینئ باران وریږي چترۍ د خلکو ګوره په ځان نیولې دي مونږ وایي بیا دا خوړ لا ونه وځي او دا خوړ که بیا راووتو چې بیا هغه د سړي چې کوم د زړه ناروغۍ جو هغه به مکمل ختم شي ورونو دعا وکړئ دعا وکړئ چې الله تعالی دغه د شموزو د سوات سلیم خان چې کوم دی دغه په خپلو قدرتونو موږ له په لاس راکړي د دې ځګي دپاره دا ځګی وایي موږ ته تش کړي که نه دا ډک و نو د الهي نه ډک شوی دی ګورئ ورته د الله دی د الهي نه ډک شوی دی په دغې باندې موږ کوشش کوو لګیایو تاسو د دعا به موږ ته ضرورت دی او چې تاسو کله دعا وکړه د زړه نه هم دعا وکړه نو انشاءالله خدای پاک په رحم وکړي ستاسو د دعاګانو به ضرورت وي ورونه ستاسو د دعاګانو به ضرورت وي نن ولې راغلي نن ورته بلکل چې کوم دی دا دی ولاړې ورته دا ځګی ورته راته شو پرون ایسي صاحب راغلی و ډېر محنت یې وکړو خو ونه شوه نه کېږي د چا د وسه نه ده دغه تالاش هغه خوړ چې یادېږي که چا نه یې لیدلی وروڼو دیدار یې وکړئ دغه د تالاش د خوړ هغه پل چې یادېږي که نه دا ډېر قیمتي پل دی
دا پل ویني دا لکه چا نه لیدلی که نه دا د کم د لاسه چې دا 15 ضلعې چې ذلیله دي که نه دا هغه ځای دی ورته وګورئ ملګرو دا به څومره یو 2.5 ګزه به وي یاره که په پخوانو ګزونو یې کې نو پوره 2.5 ګزه پل دی او به د چا په لاس نه رسي یاره نو اوس موږ پته نه لګي چې دا دې کې څه چل دی لکه بس ملګرو دعا به کوئ ورونو دعا به کوئ ملګرو دا ځای د دې ځای نه سټارټ واله د کوم ځای نه زه ته ورګه هغه ګوري که نه ملګرو تاسو دعاګانې کوئ او موږ د دې سړي سره لږه مرسته کوو کار ورسره کوو او زه به یې ګوره د اکسیویټر ډرایور هم یم ډرایور ستړی شو نو ورځم بیا ستاسو په دعاګانو به کېږي دعاګانې کوئ ملګرو کولې الله سپارو د الله